الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الخمر والميسر والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق الله خالقنا العلي العظيم. در الشريف صلى الله عليه على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد ثناء وفاق ردقال سي الله جل جلاله عما نواله فقرآن عظيم فاكم دهار الشي جلا جلا تفسير دهار الشي جلا جلا ذكر نواله محترم دوستانو الله جل جلاله جسكم في قرآن فاك وفرمائل ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما ناس پیدا کړي جنات انسانان الا مگر ما دغه پیدا کړي چې ما خاص عبادت مفسرين حضرات فرمائي سوى الله جل جلاله تزما استاد عبادت اس ضرورت نشته. الله جل جلاله زما استاد په عبادت باندې نه آبادیږي نه کمیږي. عبادت دا د ذات د پاره دی چې کوم ذات دی او غټ ذات محتاج هغه ذات لکه انسان لکه جنات لکه نباتات لکه شجرات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ستیم د الله جل جلاله ملاقات سی وکړ بیا چې بیرته راتیم ذکر بیا الله جل جلاله ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام گویا چې ازما الله ازما رب تزما خدای چې کوم پمزک پر سر باندې ګرځي انسانان ازما امتیان او غیر مسلم هغه داون خدای او ما ته تحفه راکړه چې ورېړم بیا دې ومني چې وکړه تحفه وکړه. نو الله جل جلاله یو منځ ورکړي بلې روزه ورکړه. منځ او روزه مبارکه د دواړو حساب سخت دی او د دواړو جزا ډېره غټه که دې پر ځای کړی جزا ډېره غټه ده کدی نه کې پر ځای حساب ډېر سخت. و انسان چې هر کله د الله جل جلاله عبادت کوي الله جل جلاله ته دغونه قرب دغونه نزدېکوالی پیدا کېږي. اوس د انسان د پاره په دنیا کې الله جل جلاله خوراک شاب ډېر شیان پیدا کړي. په دا کې مې داسې خوراک دي چې صرف غذا پاسلی شي
نو داسې خوراک دی چې په هغه انسان مستی کېږي، نو داسې خوراک دی چې په هغه انسان مري لکه زهر، مستی کېږي لکه شراب، غذا پاسې لکه غنم، جودر، وربسه، جواری، بشي بشي. بیا الله جل جلاله په قرآن پاک کې د تفصیل ورکړي، دا د منظور د ټول واقعات تیر شوي. بیا الله جل جلاله دغه شان د تفصیل ورکړي چې احل الله البيع وحرم الربا. الله پاک په قرآن پاک کې فرمایي وايي ما تاسو ته سودا جایز کړل مګر سود مې نه دی جایز کړ. بیا څه فرمایي؟ انما الخمر والميسر والانصاب. یو ورځ ډېر اصحاب کرام به د شراب شوق لرلی، د شراب به څښل، د شراب په نشې باندې عادت ول. یو لرې صحابي وایي څو اصحاب کرامو ته ډوډۍ ورکړې، دعوت یې ورکړی چې څه ټیم ورغل مړۍ چې وخوړله، د ډوډۍ بعد د شراب ورته پیش کړل او ټول اصحاب کرامو شراب وڅښل. له هجرت بعد په دغه کې مهاجر اصحاب کرام او انصار اصحاب کرام، مهاجر او اصحاب کرام ټول کېږي چې نبی علیه الصلاة والسلام سره مکې څخه مدینې ته راغلل. انصار دغه و چې د مدینې اوسېدونکي خلک، هغه مهاجر اصحابي دا رقم اشعار، دا رقم گفت، دا رقم د بلبل په زبان کې شروع سولې چې په آخر کې بیا د انصار د اصحاب کرام څه بېزتي راغله، څه بد رد بیان شول. مجلس ناس کې انصار اصحاب کرام هم ناس ول. دا خبره باندې عمر رضی الله عنه خبر د نبی علیه الصلاة والسلام په مجلس کې دا مسله حل پیش شوه. عمر رضی الله تعالی عنہ نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي چې اے د الله رسوله چې کاش الله جل جلاله د عزت مستی شان د دغه مبارک الله جل جلاله یو آیات او تفسیر او وضاحت راوړی تاسو چې دا هغه په بنا کې به څوک نه بې عزته کېدی، نه په عقل په هغه پرده راځي. فورا جبرائیل امین راغلی و نبي علیه الصلاة والسلام ته ویل ولې د الله رسوله نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي شراب څښل حرام او سره سره د دغه شي لکه اوس چې په منځ کې دا عام د شروع د جوه، دا جوه د دغه مختصر تعریف دا دی چې شرط به یو شي تکشي معمولي منډه چې ما او تا تر دې ځای منډه وو که تا وګټه 2 روپۍ در کوم که ما وګټه 2 روپۍ به راکوې. هر څه کرکټ، فوټبال، نور ګیمونه، ډېر ګیمونه دا رقم انټري پیسان د مکې دا انټري پیسان ته شرط وایي که ما وهرله ما پاتې دی دا پیس. الله پاک نبي علیه السلام ته وویل، الله پاک فرمایي ای جبرائیل دا شی حرام. والازلام ازلام بیا ودغته ویل لکه اوس چې وایي زه پیسې جمع کوم زما کمیټې د پلانۍ یا ودغته ویل چې قرآن اندازي په نن سبا زه به کې ورته وایي دا دغه شي لس ونډې جوړې دي 12 کسان په ګډ دي 2 روپۍ به اچي په پای کې د 2 کسان په کې وځي دغې پالتو پخوا به څنګه کېدل پخوا به غنم واصل روپۍ به ټول مطابق برابر پیسې واچولې بیا به غنم واصل غوړي به واصل جواري به واصل وربسې به واصله بیا به 12 کوانې لس کوانې جوړې کړې یا به
کوانیان نه جوړولې 12 کسان ګډ دي 10 ترانه بسېول غیسی هغه دوه غیسی به کات کړو پاکي به کانټه نشانه ګورو کدا چاته په قسمت کې ورله دا سره حصہ نست هغه په خوانای سیستم وي موجوده حالاتو کې قرآن دا زور توای دا په جدید دور کې روان دی په دغه کوم ترتیب کې روان دون په واچو لا نه شي دي کستا د قسمت په وګړي کې ځکه نو قسمت نو حرام والازلام رجس من عمل الشيطان دا عمل الشيطان الله د نبی عليه الصلاه والسلام ته وفرمایي محترم دوستان اوله خبره د شراب ورته وکړه مفسرین حضرات علماء کرام هغه دغه دا تفصیل وکړي چې د شراب خرڅول ولا ګناګار اخستول ولا خو د شک وتل ګناګار شول ولا خو بالکل ګناګار د دغه درو کسانو بیا پرده پر اچولم ګناګار د دغه درو سران د دغه درو کسانو عزت کول لکه د سم غټ سره چې عزت کوي دام ګناګار د دغه په حق یو فیصله والا او ته د دغه درو کسانو د حق گواهی ادا کوي چې دا به ګناه دي یا دا رقم دي دا تم ګناګار نو تو څومره خلک پکې چې وته پوهیږي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کوم سړی په دنیا کې شراب وڅښي هغه باندې جنت حرام او تو زما استاد معاشره کې د دغه سړیانو قدر زیات د دغه سړیانو ما او تا قدر وکړ ما او تام په دې ګناګار قدر عزت به نه کوي د منبر ته نه خلک سپای کوي ځان څنګه ځو جوړه ما قسم قسم شان باندې کېږي خلو کورونو ژوند زندگی ټول کې بیل محترم دوستان الله جل جلاله دا آیات نازل کړي علماء کرام بیا په دغه شکل تفصیل ورکړي سهم اے خلقو چې کوم انسان د چا مینه وي ځای وي یو مکان یو کوټه وي دغه تاش کرم بورډ سنوکر گیم شراب میخانه و دغه تور کریم و دغه سړي دغه حلال ځکه دا خپل حلال کړه دام پر حرام پرده وکړه محترم دوستان سره دغه شراب دا صرف دا رقم نشه نه ده چې خامخا په بوتل کې سر کېږي اوس زما استاد شنولی شیخان بزرگان فرمایي چې یورپي قوت غیر مسلم یهودیان الله پاک په قرآن پاک کې فرمایي د آیات صرف ترجمه دا ده وایي د اسلام اول دشمن یهودی دی بیا مشرک دی مشرک یعنی هندو بل چې کوم د الله پاک سره شریک نشي بوتانو باندې بیا له هغه باید د نور خلک د عیسایان نور بدایي څنګه خدای رسول باندې ناغم دا خلک کوشش کوي د حیوان د مردار سي دغه چربي او واز او غوښه او دا شراب دا په دار کوم خورکوک غړي او بیا په مسلمانانو باندې دوه کوي هر مسلمان دغه سره بیا حمایت هم کوي لاره مرشي مختم سره زی تر ځای هم رسي الله پاک په قران پاک فرمایي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې الکفر ملت واحد کفر یو ملت دی کفر ستا دشمن دی کته هر نه ځان ته سم کې کته هر نه ایمان ته ټینګ کې مگر زما او ستاسو ایمانونه دا په معاملې امام نشانه باندې خطا کیږي دا په معاملې امام نشانه باندې له اسلام وځي محترم دوستان
الله جل جلاله ته زما او ستا د عبادت هیڅ ضرورت نشته. که ما او تا ورته وکړم زما او ستا خیر دی، که نه وکړم زما او ستا خراب دی. الله جل جلاله چې کوم ټیم کې آدم علی نبینا علیه الصلاة والتسلیم چې پیدا کول، فرشتو سوال ورته وکړی، ملائکو سوال ورته وکړی چې الهي مستا عبادت کو ستا د عبادت لپاره مش کافي شفیع مې پیدا کو انسان. بیا چې سچم آدم علی نبینا علیه الصلاة والتسلیم ته پر دمځ کې خاور راوړل کېدل. اول جبرائیل علیه السلام راول چې ځکه ول خاور راک ځکه خاور څه پکې ولوړمه الله جل جلاله له دغه انسان جوړي ذکر النفس خاور وچ کړه جوړي. بیا میکائیل بیا اسرافیل اخر کې اسرائیل بیا اسرائیل علیه السلام په سلام ور بیا الله پاک بیا ورته ولې شي چرای که خاور ما تراکا او د هر ستات پتا کې تور او سره او سپین او زرغونه او سپین ار کم ذکر ټول زلمې سره بیا غم ځکه ډیر اسرائیل علیه السلام ورته راړي ورته ویل ګور زله تا زمانه او ما د خدای حکم دی زله تا وړه مخاوره او ما ته برا کې ځکه سخلاص او چې په زور راځي بیا هغه خاور ته واسه ته وایي لدغه ځکه انسان جوړ شو. د انسان بنیاد د انسان جوړښت دا خاوره ده او اختتام به خاوري. د انسان ژوند دا یو سفر دی، دا یو اختتامي سفر دی. محترم دوستان، تر ټولو زیات د ټولو خبرو سره د لمانځه ډېر خیال وساتئ. زما نږدې دکانداران، زما نږدې کورونه والا، هر مسجد ته نږدې خلک دا په مسجد کې نه په جمع کې نه منځ قضای. محترم دوستان، د دې حساب ډېر سخت. اول حساب به د لمانځه کېږي، اول حساب کتاب به د لمانځه کېږي. چې کوم انسان په وسه ځخه ځان په ځوانۍ کې ورته ټینګ کړي یا په برابر عمر کې ځان ورته ټینګ کړي، دا سړی چې هر څومره سپین ږیری شي، هر څومره ځای پسې دا سړی بیا د خدای عبادت نه لکي. د دغه په سینه کې په زړه کې ایمان ټینګ مثبت وي چې موږ زړه کې کوت نه ورځي، آرام نه ورځي. محترم دوستان، د لمانځه به ډېر خیال ساتئ. لمونځ دا رقم نه چې تاسې راسئ الټه پر لمانځه د ځان غاړې بندې کړئ. لمونځ دا رقم چې تاسې په هغه باندې خپل د ځان غاړې خلاصې کړئ. داسې لمونځ نه چې په هغه لمانځه نبي علیه الصلاة والسلام د مسجد په کونج کې ناست یو اصحابي راغلل، اعرابي و کلي والا په منډه منډه تېز تېز لمونځ وکړي روان شو. وارد نبی علیه الصلاة والسلام ودرېدل، السلام علیکم یا رسول الله. نبی علیه الصلاة والسلام جواب ورکړی، جواب یې نه کړی، ورته ویل ورس دوباره لمونځ وکړه. هغه اصحابي راغلی بیا یې لمونځ وکړي، یعنې درې وارې دا رقم چمه. نو درې وار چې بیا نبی علیه الصلاة والسلام واچوي، نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویلې ول تاسو دا درې وار ما ته ولېږه ما لاړ شم لمونځ وکړه. ته بېرته هغه رقم تېز لمونځ وکړې. دا تېز لمونځ نشته په اسلام. سکن منځ وکړه، بیا چې سکن منځ وکړه پسې راغله بیا نبی علیه الصلاة والسلام واچوي، نبی علیه السلام جواب ورکړي. محترم دوستان، یو میدان روان دی، په دې میدان کې په جمع کېږي پر یوه ځای. نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل چې یا رسول الله هغه کومه ورځ ده، هغه قیامت کومه ورځ ده؟ یسألونک عن الساعة ایان مرساها، هغه کومه ورځ ستا ورځ مشته وایي چې دا ورځ روانه ده، په دې ورځ به حساب کېږي، کتاب به کېږي. ده ورته ویل ول چې ډېر ګناهګار انسان وي چې مړ شي دغه انسان قیامت شروع شو. چې ډېر جنت د الله ولي الله سړی چې مړ شي دغه انسان ډایرکټ په جنت ځي. او بیا یو ورځ بیا خامخا به یو ورځ راپورته کېږي. محترم دوستان، د مسجد د لمانځه، د ځان د عبادت، د اولاد پر لمانځه راوستل خاص خیال ساتئ. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. دعا وغوړی امين الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الذين خلص العرب العرباء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر جيوش النحل واجعلنا منهم، واخذل الكفر واليهود والنصارى
اللهم شتت شمل، اللهم فرق جمعنا، اللهم دمر ديارنا، اللهم دمر أخبارنا. تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه آمين برحمتك.